بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې او په دور خلافت کې هغه ترویج د اسلام ډیر زیات شوی او خلک اسلام ته رادننه شوي او د فتوحات هغه ډیر زیاتو. بخاری او مسلم یو حدیث نقل کړی دی حضرت ابن عمر او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا غینه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې پیرا ما خوب لیدو خپل خوب رسول الله بیانو چې زه د یو کوی په غاړه باندې ولاړم او دا غینه ډول چې کومه ډولچی دا هغه دا غینه روچتوم ما سه ډولچی هغه روچته کې زمانه رستو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی هغه یو څو ډولچی روچته کې خواغه کې ضعف ډیرو او بیا فرمایي چې الله تعالی دغه ته مغفرت وکړي. بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغ ډیر په جوامردې سره غډولچی دا غین روخ کې تر دې پورې چې هر سلور وانه طرف ته پیاسا چې کم خلک او غیر اتلل تند خلک راتلل چې تند دیوالی او غی دا غین وبس کړي. د دې حدیث مبارک نه دا خبره معلومیږي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې ډیر خلک چې هغه د دین په تند کې ډیر خلک چې هغه په دې تند کې هغه په زلالت کې پراتی په گمراهۍ کې پراتی هغه په دین کې راځي او د دین نه فیض یاب کی. هر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خبره ده داغه وخت لګو داغه حکومت لګو داغه خلافت لګو هغه ته وخت لګ ملو شو داغه د وجنه د شانتي خبره راغلی و. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه خدمت د دین د پاره د اسلام د پاره د دین د پاره قرباني د دین د پاره منډه تړل هغه د دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې د هغه د وجنه په سلور وانه طرفو کې چې کم خلکو هغه د دین نه هغه فیض یاب شول د دین فایده هغه ته ورسېده.